Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. دا ویډیو چې دا به موږ د چپټر نمبر 8 نه سٹارټ کوو. چپټر نمبر 8 چې دا موږ سره نظم دی. ټیک شو. انیشن سټرنث. د نظم نوم دی انیشن سټرنث. کچې د دې کوېسچن ناشي چې انیشن سټرنث دا نظم چا لیکلی دی نو د دې فویټ چې دا موږ سره راپ والډو امرجن دا زموږ سره د دې فویټ د دې پویم چې دی دا پویټ دی. ټیک شو. ای ډی ساوند بیا زموږ سره ټي اواز ورکوي. ټي به پروناونس کیږي یا به ډي پروناونس کیږي. کله به ټي پروناونس کیږي وای کله چې ای ډی ساوند از پروناونس ټي وای دا به ټي پروناونس کیږي اف اټ فالو وایس لیس ساوند کچری دا په وایس لیس ساوند باندې پالو او د ای ډی ساوند چې دی وای دا به ډي پروناونس کیږي. اول چې دی کدا چرته په وایس لیس ساوند پس پدې پسې لفظ چې دی هغه وایس لیس ساوند نو ټیک شو. کچری دا د دې نه مخکې لفظ سوري چې هغه زموږ سره وایس لیس ساوند نو دغه چې دی دا لفظ چې دی به زموږ سره ټي پروناونس کیږي او کچری پدې پسې لفظ چې دی هغه سو د ورډ د ای ډی ساوند از پروناونس ډي اف د فالوس وایس ساوند کچری لفظ پس دا د دې نه مخکې ساوند چې دی هغه سو هغه وایس ساوند نو د اغې نه پس د ډي ساوند کیږي. د ای ډي ساوند از پروناونس آی ډي دا به آی ډي کله دغه کیږي اټ فالو د ټي ار ډي ساوند. ټیک شو. که ټي د دې پسې ټي راغی یا ډي راغی لکه اوس موږ مثالونه ته ګورو په دې ټایم کې به د ډي ساوند کیږي په دې ټایم کې به آی ډي او په دې کې ټي. ټیک شو. لکه هینا شوډ په دې ټایم کې د ډي ورکه. ټیک شو. د لپټ دا ډي شو یا هی پلیټ په دې ټایم کې دی زموږ سره د ډي ساوند ورکو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي آی ډي. ټیک شو. وانټډ ټیک شو. سٹارټډ یا پیډډ. بل زموږ سره د ټي اواز به کله واکډ. ټیک شو. واکډ. بل چې دی زموږ سره هیلپډ نو په دې ټایم کې دی زموږ سره د ټي اواز ورکوي په دې ټایم کې او په دې کې د آی ډي او په دې کې د ډي اواز ورکوي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ټیبل اف کانټینټس. ټیبل اف کانټینټس چې دی وای از ا لیست اف ټاپک اور پارت اف ا بوک دا به زموږ سره یا ټاپک یا به د بوک پارټي. ټیک شو. and a page number with د دې سره به زموږ سره پیج نمبر ان which they begin په کوم پیج باندې زموږ سره چپټر چې دی هغه شروع شوی دی. ټیبل اف کانټینټ is found at the beginning of book. دا ټیبل اف کانټینټ چې دی دا به زموږ سره د بوک چې دی په بیګینینګ کې راځي. لکه موږ وایو چې چپټر نمبر 1 چې دی زموږ سره تر سټیکرو دی. تر سټیکرو په کوم پیج باندې دی په پیج نمبر 2 باندې. بل پیج نمبر 2 دا چپټر نمبر 2 چې دی زموږ سره ناٹ اکیډ په کوم په 6 پیج باندې دی. 3 نمبر چې دی هغه لو فار د کنټری هغه په 9 پیج باندې یا ریډ پیټ هن دا زموږ سره پنځم نمبر چپټر دی په 15 نمبر پیج باندې دی. نو دا زموږ سره د ټیبل اف کانټینټ خبره شو چې ټیبل اف کانټینټ خو یو موږ ته چپټر یې یو دغه نمبر خي چې کم نمبر چپټر دی او بل زموږ سره خي چې دا کم چپټر په کم نمبر پیج باندې دی. ټیک شو. بل زموږ سره راځي کلوزري. کلوزري چې دی اټ د اینډ اف بوک دا زموږ سره په اینډ اف بوک کې د کتاب په اخر سر کې ملاویږي. ټیک شو. او دا زموږ سره انکلود کوي په دې کې ورډ مینینګ. ټیک شو. ګران ورډز چې یا ډیفینیشن چې د بعضی سیزونه چې دا غي ډیفینیشن. ټیک شو. that book are either newly introduced or uncommon په دې کې زموږ سره هر هغه سیزونو مینینګ چې کم په دې بوک کې راغلي. ټیک شو. کم چې زموږ سره نوې سیزونه په بوک کې راغلي لکه دا زموږ سره کلوز ریشو په دې کې بد دا زموږ سره په الفابیټیکل آرډر کې. ټیک شو. اول به د ا نه لفظونه شروع شي بیا د بی نه بیا سی والا نه بیا ډي اف جی ایچ او زد پورې. ټیک شو. لکه اوس زموږ سره ابیلیټي لفظ راغلی دی په بوک کې. نو ابیلیټي موږ وایو چې ا سکل ا سپیشل سکل اور ټیلنت یا اټیټیوډ الټیټیوډ چې دا غي دا ډیفینیشن بیټل چې دا غي دا بټن دا بل کیریئر چې دا چوایس چې نو دا. ټیک شو. نو دا زموږ سره کلوز ریشو. کلوز چې دا به زموږ سره د بوک په اخر کې مونږ کېږي په الفابیټیکل آرډر کې به ورډز چې هغه به ارنج شوی. ټیک شو. د هر د مشکل ورډ چې دی یا نیو ورډ چې دی ان کامن ورډ چې دی د هغه به ډیفینیشن په دې کلوز ری کې مونږ لا راکړی شوی. بل زموږ سره راځي د legend key of the map explain the symbol. legend key چې دا به زموږ سره څخه explain symbol and tell that each symbol stand for او دا به موږ ته هم وایي چې یاره دا پلان کې سیمبل د دې شي لپاره دی د پلان کې د دې لپاره. فار ایگزامپل د ټری چې دی نو دا به موږ ته څخه فارست بخي یا بلو کلر چې دی نو موږ ته سی خي ریور یا دا موږ ته کم کلر خي بلو کلر چې دی نو دا موږ ته دا خي. لکه بل موږ سره راځي کارډینل ډایرکشن. کارډینل ډایرکشن موږ 4 مین
پوینټ ته وایي، 4 مین ډایرکشنز ته موږ کارډینل ډایرکشن وایو. یو ته موږ نارت، ساوث، ایست، ویست، دې ټولو ته موږ څه وایو؟ دې څلورو ته موږ کارډینل ډایرکشن وایو which are also represented by NSEW. ټیک شو. په دې لیټرز باندې چې دی نو دا موږ سره څه کیږي؟ دا موږ سره ریپرزینټ کیږي. دا موږ سره شو څه میپ. نو په دې میپ کې موږ سره څه دا چې دی نو دا موږ سره لیجند یا کی دی. ټیک شو. فارست، روډ، رین، ریل روډ یا برج یا ماونټین یا ریور. دا زموږ سره اولنۍ خبره موږ چې څه ته وایي؟ لیجند یا کیز ورته موږ وایو. بل دا زموږ سره کارډینل ډایرکشن ښیي چې دا پلان کیسز دې طرف ته دی، دا پلان کیسز دې ته دی، دا پلان کې دی ته، پلان کې دی ته. دا زموږ سره د میپ سره دا دواړه سیزونه چې دي یا لیجند کی چې دی نو دا زموږ سره او کارډینل ډایرکشن چې دی دا دواړه زموږ سره میپ سره تعلق ساتي. ټیک شو. په میپ کې دا موږ ته هر څه شو کوي چې پلان کیسز په پلان کیزي باندې موجود دی. بل دا زموږ سره ورډ مینینګ. ورډ مینینګ هانر چې دی وایي ګریټ ریسپیکټ فار سم باډي، سمثینګ، سم ون. ټیک شو. سفر چې دی ټو فیل پین یا ټو انډرګو هارډشپ. ډیر چې دی بریو، to be brave enough to do something. او strength چې دی د هغې معنی شوه د quality or degree begin brave. بل چې دی nation، people of a country ته موږ څه شوی؟ nation ورته وایو. دا زموږ سره شو word meaning. ټیک شو. بل زموږ سره راځي an entry word is a word that can be looked up in a dictionary. entry word چې دی نو دا زموږ سره په ډکشنري له پاسه باندې موجود دي. د ډکشنري په کوم اولنی پیج چې په هغې له پاسه به موجود دي. entry word are usually printed and dark pink. دا به زموږ سره په توره صحیح باندې یا زموږ سره به دا بولډ لیټر باندې دغه شوي. لکه دا اس اس چې دی نو دا زموږ سره پینټډ څه دي؟ دا زموږ سره انټري ورډ دی. اس اس چې دی دا زموږ سره انټري ورډ دی. ټیک شو. بل زموږ سره په دې ډکشنري کې سیک چې دی بس موږ وایو چې سیک زموږ سره د سیک معنی څه ده نو دا موږ له مینینګ هم راکوي په الفابیټیکل آرډر کې هم د سیک دا زموږ سره دا ټول چې دی دا مینینګ شو. سیلیبل یې راکړی دی د سیک چې په سیک کې څو سیلیبل دی. بل زموږ سره پروناونسیشن نه کوي. دا د ډکشنري ټول پارټس دی. ټیک شو. د پارټس اف سپیچ کې دا سیک چې دی نو دا څه شی دی یا زموږ سره دا په دې کې څو سیلیبل دی یا زموږ سره دا څنګه پروناونس کیږي د دې مینینګ څه دی. ټیک شو. نو دا ټول سیزونه چې دي دا موږ له څه شی راکوي؟ یو ډکشنري چې دی نو هغه موږ له دا هر څه راکوي. ټیک شو. دا زموږ سره د ډکشنري د یوز یا د الفابیټیکل آرډر په باره کې او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ نور هر څه چې دی هغه به سټډي نور هر څه چې دی به سټډي کوو. د الله په امان.